سازان یا نور لکه کپڑے بدلو ته ګراني مصرینی چیرې په دې کپړو کې مونږ کیږي کنه. الله فرمایي یا بني آدم، اے د آدم بچو، خذو زینتکم عند کل مسجد، اختیار کوي زینت او ډول د هر مسجد منه د سجدې د ځای په خوا کې. کله چې د الله عبادت کې د الله بندگی کې ښایسته جامې واچوه، ډول وکړه. دی وجنه د بعضې سلفو په باره کې راځي چې هغوی به د شپې د تهجدو دپاره ځان له بېلې جامې ساتلې وي، خوشبو به یې ولګوله د شپې تهجد ته به چې کله راپاڅېده، او ډېر ښکلی هیئت به یې جوړ کړو. ځکه وایي موږ ډېر لوی رب ته ودرېږو، مونځ ته سړی ودرېږي، پاکې ښایسته صفا کپړې واچوي، مزېدارې کپړې واچوي. اگر چې بعضې خلک موږ نه دا تپوس کوي دا کار روزګار والا رنګسازان یا نور لږ کپړې بدلولو ته ګراني مصریني چیرې په دې کپړو کې مونځ کېږي که نه؟ بالکل کېږي. ستا په دغه کپړو کې چې کله پې پلیتي نشته، تیل لګېدلي دا پلیت نه دي، مبلین لګېدلي دا څه پلیت شی نه دی، بل شی لګېدلی رنګ منګ غورځېدلی پلیت نه دی، دا نجاست خو نه دی که نه. خو صرف دومره ده که ته په دې دکان یا د کاروبار په ځای کې ځان له پاکه جوړه زوړنده کړې او زر یې په هغه ټایم کې بدله کړي، مونځ وکړي، بیا راشي هغه لرې کړي او د کار جوړه بیا واچوي، نو دا به غوره. او که دا درته ګرانه وي نو خیر دی، تا ته بیا عذر دی، بیا تا ته څه دی؟ عذر دی. الله رب العالمین هسې بې څه څوک نه رانیسي. دغه د کار جامو کې خیر دی، بیا مونځ کوه، څه خبره نشته دی. خو دا به تاله بهتره وي که ته الله ته ځان ښایسته کړې او 15 منټه مخکې دا کار بند کړه او ښکلې هغه کپړې زر زر په صابون باندې لاس وینځه، مخ وینځه زر زر، او بیا ورپسې اودس وکړه او بیا هغه پاکه جوړه واچوه، مسجد ته راشه. خو 10 منټه 15 منټه دي که نه، بیا به هغه جوړه زوړنده کړي او 2 منټه کې بله جوړه بدلېږي. نو بعضې خلک خاصې ناراستي کوي. نو بهتره دا ده چې څنګه الله ویلي دي چې د مونځ په ټایم کې کله چې الله ته سجده لګوي ځان ښایسته کوي او دغه رنګه ډول او زینت اختیار کوي د الله رب العالمین دپاره، نو دی باندې مونږ ته شریعت امر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغو، د جمعې ورځ وه، مسجد ډک دی، ځکه د صحابو طریقه به دا وه د خطبې نه به مخکې راتله. نو په دې کې د ګرمۍ موسم و، نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې خولو دا بوی راغی، ملګري و خولې بدن نه تلي د انسان دا سهولتونه خو نه و، دا بجلینې وغیره او دا پکي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره بده وګڼله. نو ملګرو ته یې وفرمایل چې ګورئ تاسو غسل کوئ، تاسو لامبئ، بیا مسجد ته راځئ او عطر پورې کوئ، خوشبو، ځکه چې تاسو د الله کور ته راغلي یئ او په داسې حالت کې راغلي چې تاسو نه خولې بهیږي او لمبل هم نه دي. نو دې وجه نه علما وایي په هفته کې یو ورځ خامخا لمبل پکار دي، او خاص کر د جمعې په ورځ غسل. دې باره کې حدیث کې امر هم راغلی دی. اگر چې د علماو اختلاف دی، امر دپاره د وجوب دی که د استحباب دی، دا سنت دی که واجب دی، او ډېرو ګڼو د علماو دا دلایل ویلي دي او غوره طریقه هم پکې دا کلک سنت دی، فرض واجب نه دی. دا غسل د جمعې د ورځ خو کلک سنت دی، ځکه نبي علیه السلام په ډېر کلک امر کړی دی او صحابو په یو بل رټلي دي. امر به یو بل ته کوي چې هلکه جمعې په ورځ غسل وکړه، بلکې بعضې صحابو خو به خپلو بچو ته ویل هلکه د جمعې په ورځ غسل کړی دی، وایي او سار مې کړی دی، مطلب دا د شپې کور والا سره مې نزدېکت کړی هغه غسل مې کړی. نه، هغه خو ستا وایي کور والا سره نزدېکت والا غسل، بل غسل به کوې جمعې ورځ دپاره. دونه کلکه خبره به مې یو بل ته کله کله کوله. اگر چې ته یو غسل سار کې وکړې هم کافي دی. خو دا مې دې پورې دا خبره وکړه چې صحابو به د دې صفایي د نبي علیه السلام د نصیحت نه پس دومره خیال به یې ساتلو. دې ته وایي شرعي زینت، دې ته وایي هغه اسلامي زینت او ډول چې موږ ته په شریعت حکم کړی دی. دغه رنګه جامې ولباس التقوى ذلک خیر، سړی ځان له جامې جوړوي نو د تقوا لباس واچوه. تقوا لباس دا دی چې د سنتو مطابق جامې واچوه، چې سنتو خلاف نه. مطلب د دې دا دی چې د نارینه پنسي اوچتي، دا نه چې پنسي ښکته، د زنانه پنسي ښکته، دا نه چې زنانه به اوچتې کړي. دغه رنګه تېره جمعه مې راته حدیث ویلو تنګې جامې، لنډې جامې او دغه رنګه نرۍ جامې دا به زنانه نه استعمالوي، ځکه نبي علیه السلام فرمایي دا خو هغه زنانه دي چې سره د جامو بربنډې دي او دا به جنت ته نه ځي، بلکې د جنت خوشبو پې حرامه ده، نعوذ بالله من ذلک. نو الله رب العالمین فرمایي یو خدا کار وکړي چې زینت اختیار کړي ډول د شریعت په حدودو کې دن نه دن. او دې کې لږه خبره زه وروسته کوم، حدیث درته وایم انشاءالله.